السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به نن چې په ګران افغانستان کې کوم حالات راغلي بیګا د شپې په 12 بجې شل منټ پاس په 12 باندې کوم زلزله راغله. نو په هغه زلزلې کې د افغانستان ډېرې صوبې هغه متاثره شوي دي. په هغې کونړ او د کونړ نه علاوه چې نورې کومې صوبې دي هغه ډېر زیاتې متاثره شوي دي او په هغې کې تقریبا د 780-800 پورې د شهیدانو تعداد ښیي او تقریبا د 1000 نه بره دا زخمیان دي او د 1000 نه لاندې چې کومه دی په دې کې په دې ځینې کسان اوس هم چې کومه دی هغه د ملبو لاندې پراته دي، په هغو باندې کار شروع دی. افغانستان حکومت هغو ته هلیکاپټر ورکړی دی، خوراک څښاک بندوبست هغو ته شروع دی. دې نه علاوه که موږ په دې خبر باندې سوچ وکړو نو موږ په دې وخت کې د پاکستان حکومت له څه کول پکار دي، د ګاونډي هیوادونو څه کردار کول پکار دي. نو په هغې کې په دې وخت کې اولیا کردار دا دی چې په دې وخت کې د تورخم باډه په لحاظ خبره هغه بني. نو په دې وخت چې هلته کوم زخمیان دي نو په افغانستان کې دومره ایډوانس هسپتالونه به ځایم چې نه وي، نو په کار چې کوم ډېر شدید او ډېر سخت مریضان دي نو د هغې دپاره د بایچارۍ د ورورولۍ د ګاونډي هیواد په ذریعه چې کومه دی هغه باډر کولاو کړي او هغه زخمیان او هغه مریضان چې کومه دي هغه راوړي او دلته په هسپتال کې علاجونه وکړي. دا د ګاونډي هیواد یو حق ادا کړي، یو بایچاري به وکړي، ورورولي به وکړي. نو دا پاکستان حکومت ته هم پکار دي نور چې د هغې څومره ګاونډي هیواد دی، که ایران دی، داسې که نور ملکونه دي، که چین دی، نو په دې سخته کې هغو له د هغو څخه اورېدل پکار دي چونکې د هغو هسپتال دومره ایډوانس به نه وي چې څومره پاکستان کې په نور ملکونو کې دي. او دې نه علاوه نور چې څومره ملکونه دي هغو له پکار دي چې په دې سخت تکلیف کې د هغوی سره لاس ورکړي، ځکه چې دا ډېره سخته ده. په دې وخت چې په یو ملک باندې داسې حالات راشي، په دې وخت کې تاسو وګورئ پاکستان د دې حالاتو خپل شکار شوی دی چې په تېرو څو ورځو کې په بنیاد باندې سیلابونه راغله، د هغې نه باجوړ کې، بیا په صوابۍ کې. د هغې نه علاوه چې کومه ډېر علاقه د کوم بدامنۍ شکار شوې ده، خصوصا پښتونخوا خو د دې وخت د انتهایي بدامنۍ شکار ده چې امن بالکل نشته، بس هر ځای کې بس ډزې ډومبختې جوړې دي. نو داسې بیا به وګورو پنجاب ته لاړ شو، نو پنجاب کې دې وخت د انډیا ته چې کوم ډیمونه راخلاص شوي دي، کومې اوبه راغلي نو هغه تقریبا ټول پنجاب چې کوم دی هغه ډوب کړو. د هغې سره د روزګارونو تباه او برباد شو، خلک چې کوم دي هغه د هغې سره کډواله شو، د هغه علاقې پرېښودې لاړه. خو دې خلکو هم دا غلطي کړله چې دې د سیند او د کوم د سیند چې د اوبو کوم ځای دی او دې هلته چې کومه دی هلته دوی کورونه ساز کړلي. خو دا خبرې د چونکې پاکستان په دې وخت د افغانستان د عوامو سره موږ له اورېدل پکار دي، د هغې سره موږ سات ورکړو. خو عوام خو څه نشي کولی، خو چونکې دې وخت حکومت چې کومه دی حکومت له پکار چې هغوی د سات ورکړي. موږ عوام هغوی پر دعاګانې کوو او زموږ څونه څه کېدی شي نو انشاءالله موږ هغو سره کوو. بقایا په دې درد او دې غم کې د افغانستان سره موږ برابر شریک یو، زموږ ورسره ګاونډ دی، زموږ ورسره ورورولي ده. خصوصا بیا د پښتنو زموږ بالکل دغسې بچاري ده، زموږ د یو خټې د یوې قبیلې او د یوې خاورې خلک یو، مسلمانان یو، یا د یوې قام قبیلې خلک یو. نو موږ پښتانه په خصوصي د هغو لپاره دعاګانې کوو. کم خلک چې شهیدان شوي دي الله تعالی دې د هغوی درجات بلند کړي، الله دې هغو له په جنت کې اعلی مقام ورکړي. د هغوی چې کوم مشران ژوندي دي الله تعالی دې هغوی له د زړه صبر ورکړي، او کم خلک چې زخمیان دي الله دې هغو له صحت جله کامله مستمره ورکړي. بقایا خلک ماشاءالله ښه پوهېږئ ستاسو نه څونه څه کېدی شي، تاسو به کردار ادا کوئ. وما علینا الا البلاغ.